د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د فراه په پشت رود ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو 20 سرتیري وژل شوي دي. رپورټونه وایي دغه برید د پشت رود ولسوالۍ په دوکان کلي کې د ملي اردو په 2 پوستو شوی او وسلوالو طالبانو 12 نور سرتیري اسیر هم نیولي دي. دا پیښه په داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو ترڅنګ د پوځي مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه رپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په یوه میاشت کې له 1200 څخه ډېرو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډایلوګ په دې خپرونه کې د هیواد په روانه جګړه کې په پوځي مرګ ژوبله غږیږو او په دې بحث کې راسره متقاعد ډګروال ښاغلی اسدالله سنجش میلمه دی. په دې هیله چې تر پایه راسره اوسئ. ډګروال صاحب مننه بحث کې راسره ګډون وکړه. بحث په ملکي او پوځي مرګ ژوبله دی، ډېر فوکس موږ ستاسو په پوځي تلفاتو دی. جنګ جګړه ده او افغان حکومت هم وایي چې په جګړه کې سرتیري وژل کیږي، اما د جګړې ترڅنګ نور عوامل هم شته چې دغه مرګ ژوبله د پوځیانو او هغه که د هر سکتور دی، پولیس او اردو او امنیت، دا ورسره ډېره شوې. تاسو دغه عوامل څه بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د کابل نیوز د تلویزیون نه مننه کوم چې همیشه یې ډېرو مهمو موضوعاتو ته توجه کړې ده، او خصوصا دا نننۍ موضوع چې زمونږ انساني تلفات دي، انساني ضایعات دي، په تیره بیا د ملکیانو په خوا کې د نظامیانو ضایعات دي. دا ډېره مهمه موضوع ده. اگر چې یو ضرب المثل غوندې دی وایي په جنګ کې حلوا نه تقسیمېږي، جنګ کې مړي کېږي د دواړو جانبونه. ولې په دې اندازه هم نه چې په اصطلاح حساب یې ونشو نیولی او بې اندازې او دوامداره تلفات موږ ورکړو. د ټولو نه مخکې د ملي او امنیتي دفاعي قوتونو د شهیدانو روح ته دعا کوو، خدای د هغوی وبخي، جنتونه ور په نصیب کړي. ورثو ته سبیل جمیل صبر غواړو او حکومت ته د شهیدانو د ورثو د خدمت توفیق غواړو. په ځینو مواردو کې لکه څنګه چې لازمه ده د شهیدانو د کورنیو نه د ورثو نه مواظبت نه کیږي. یو هغه انساني ضایع ورکړي وي، بل چې دولتي اداراتو ته ورشي هلته ټیله او ټمبه شي، بې عزتي وشي. دا بیا ډېر دردونکی ده. زه امیدوار یم چې زموږ حکومت وکولی شي ټولو خلکو ته خدمت وکړي، په تیره بیا د شهیدانو ورثو ته. راغلو د نظامیانو د تلفاتو زیاتوالي ته، خصوصا په دغه نږدې ورځو کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. بګوتو په شمار 2-3 ورځې پاتې دي. په 26 تاریخ به کمپاینونه بندېږي او په 28 میزان به انتخابات کیږي. نو دغه انتخابات د حکومت مخالفینو تحریم کړي دي او ټولو قوتونو ته هدایت ورکړی دی چې د انتخاباتو په مقابل کې خپل مزاحمت ته شدت ورکړي. نو دا بحث زموږ تصادفي د میزان په میاشت کې دی او میزان برابرۍ ته وایي. خدای دې وکړي چې دغه د میزان د میاشتې په برکت باندې زموږ ستاسو په وطن کې یو برابري راولي، یو عدالت راولي، یو ورورولي راولي، یو دغه جنگ او جګړې د خدای ختم کړي. ډګروال صاحب دغه تلفاتو باندې تاسو لګیایئ، بحث پرې کوئ. تاسو مې یادونه وکړه چې جنګ جګړه د تلفات پکې وي، دواړو خواو ته وړي، اما جنگ د یوې ورځې هم نه دی. موږ او تاسو باندې 17 کاله د دې وروستي بدلون نه وروسته را روان دي. د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غور پې وشي
کومو لارو نه کوی شي چې د تلفات کم شي؟ اما موږ چې ګورو ورځ په ورځ دغه تلفات ډېرېږي. ډېر خلک د پوځ په مدیریت او رهبرۍ باندې انتقادونه کوي. د دې ترڅنګ وایي استخباراتي تشې دي او د مهماتو موضوع یادوي، کمښت او عصري نه دي، وایي دغسې مسایل. بالکل تاسو دقیق وفرمایل. دا وسلوال قوه یا ملي امنیتي او دفاعي قوتونو هغه دراز مدت پرسونل چې دی یا چې اوږد مهال خدمت کوي افسران دي. بیا په افسرانو کې بلنرتبه افسران، ډګروالان، جنرالان، ډګرمنان چې بدبختانه په دغه وروستیو وختونو کې د رئیس جمهور د فرمان له مخې مخکې د وخت نه تقاعد ته سوق شو. دا ما مخکې کوم بحث کې یادوري کړې وه. دا داسې معنا لري چې سړی خپل ملا خپله ماته کړي. سربازان زموږ ډېر د قدر وړ دي، ولا هغې ته موقتي پرسونل وایي، ځکه 2-3 کاله قرارداد کوي، قرارداد تکمیل شو ځي. ولی یو افسر چې افسر شي د پخواني اصولنامې په مطابق تر 80 کلنۍ پورې 15 38 کاله دی په نظام کې پاتې کیږي او دا په ټول د خدمت کې ډېر تجارب ترلاسه کوي. نو دغه بې وخته تقاعدونو، مخکې د وخت نه تقاعدونو هم زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته ضرر ورسو. ځوانان ښه دي، تکړه دي، وطن نه به دفاع وکړي، امیدوار یم چې وکړي. ولې کاشکې دوی یو کولی شي د هغه مجربو افسرانو ځای چې تقریبا نیمایي عمر په جنګ کې تیر شوی، هم د سولې تجربه لري، هم د اقتدار تجربه لري، هم په قطاعاتو کې د کار کولو تجربه لري، د هغوی ځای ونیسي. د بلې خوا نه زموږ په اردو کې تعلیم و تربیه مجموعاً په وسلوالو قواو کې، هم په وزارت داخله کې، هم په وزارت دفاع کې تعلیم و تربیه ډېره ضعیفه ده. یو نوکي سرباز راونیسي 3 میاشتې په KMTC کې ورباندې درس وایي، هغه هم یو د بریدمل تر لاس لاندې. بریدمل خپله 2-3 میاشتې کورس ویلی، فقط په همدې پوهېږي چې سلام کوي راحت کوي، سلام کوي راحت کوي، یا شایګرس و کینګرس. هغه بریدمل چې په مرکز تعلیمي کې درس ورکوي، هغې عملاً په محاربه کې، په جنګ کې، په سنګر کې شپه نه تېره کړې. همدغه کورس د مرکز تعلیمي نه فارغېږي، بریدمل یا په واسطو یا په روابطو همالته مرکز تعلیمي کې مقرریږي او همدا عسکر فقط استقامت شرق، استقامت غرب، دې خوا ځغلی وایي چې فقط روزګار پاتې نه شي او دا 3 میاشتې وخت پې پوره کوي. بل مثال، بل عیب دا دی بدبختانه چې زموږ د وسلوالو قواو د رهبري ارګانونه نمونې مثال نه دي. هیڅوک به ونه ګوري چې د رهبري کادرونو زامن په قطاعاتو کې. اول خو عسکرۍ ته یې وړي نه، که وړي ځان سره یاور نیسي. د ډېرو رئیسانو، قمندانانو، یاورانو وګوره، سکرترانو وګوره، یا به یې زوی، یا به یې ورور، یا به یې خوريي، یا به یې اوښی. هیڅ کله دوی اول خط ته نه لیږي. همدې یو رقم بې باوري رامنځته کړي او ډېر هغه نور عسکر ته هم چې ګوري دا وایي چې بده روحیه اخلي. وژلو ته ځیم، امتیاز ته دی دی، په موټر کې دی ګرځي، امتیاز دی اخلي، تنخواه دی اخلي، هر شپه کور ته ځي. او زه په کال کې د کور مخه نشم لیدلی. هلته داسې مناطق قسم چې هلته ټلیفون هم بدبختانه کار نه کوي. نو دا خپله یو ناامیدي منځته راوړي، یو مایوسي منځته راوړي. تاسو به اورېدلي کله کله خپله سربازان پاسېږي، خپل ملګري وژني چې په تنګ شي، په تنګ شي، په تنګ شي، فیصله په چا زور نه رسېږي. کوفتې روحي فشارونه دي، روحي فشارونه دي. ډګروال صاحب، د سرتیرو په میړانه او اراده کې شک نشته. موږ ګورو تلفات ورکوي، سرونه قربانۍ د دې خاورې نه. اما انتقاد د دوی د مشرانو په غفلت باندې دی. ویل کېږي دا لنډ مثال یې کدم دا تېره ورځ د فراه د پشرود ولسوالۍ ورکو په 2 بیسونو باندې حمله شوې ده.
دا به همداسې نه وي چې په یو ورځ طالبان راغلي دا حمله یې کړې حتما هغوی ته امادګي نیولې 2 غټ بیسونه دي په دې حمله کېږي. د مشرانو غفلت باندې انتقاد دی، مجازات او مکافات وی نشته دی، هېڅوک پوښتنه نه کوي دغومره سرتیري به ووژل شي، نه چا نه پوښتنه کېږي. او لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلي چې دوی خپل ځان نمونې مثال کوي نه. او پښتو کې یو متل غوندې دی وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلیږي. که د یو قمندان قلوردو زوی په برمل کې پروت وي، هغه قمندان قلوردو بیا د برمل د ولسوالۍ یا د برمل د کنډک هر لحظه پوښتنه کوي. او که پردي وطن پراته وي، که کله یې تبه برابره وه بیا پوښتنه کوي، او که تبه برابره نه وه خو د خلکو بچي دي مري به که نه. په دې حساب باندې ضرور دا دی چې دا زموږ مشران د امنیتي او دفاعي قوتونو لکه څنګه چې په ژبه وایي، په خولې وایي چې موږ د خلکو خدمتګاران یاستو، واقعا ځان تثبیت کړي. د چا خبره وایي چې خانې په یارانې، همدغه خړ سربازان دي، همدغه فیصله او پایلوټ سربازان دي چې یو بوټي 9 نمبر یې بلې 10 نمبر یې هغه چاته رسیږي چاته نه رسیږي. جمپر یو رقمي، پتلونې بل رقمي، خولۍ څوک لري څوک نه لري، د مجبوریت نه یا خولۍ په سر کې یا دسمال تر سره تلي. د هغوی په سر باندې دا زموږ خلک جنرالان دي، په اصطلاح چوکیو ناست او د امتیازاتو نه استفاده کوي. نو زه امیدوار یم چې دا زموږ مشران خپل پرسونل ته جدي توجه وکړي، خپل پرسونل لکه خپل اولاد وپالي. او که دا پرسونل ته توجه وشي او په ضمن کې پرسونل دقیق استعمال شي. دا په عسکري کې یو قانون دی، چېرته چې پیاده قوت تعرض کوي، دا د عسکري بیخي یو نورم دی، ستاندرد دی. اول ځي قوای هوایي بمبارد کوي، د دشمن موضعګانې ماتوي، د دشمن مورال ماتوي، دشمن تښتې ته مجبوروي. په دې خاطر چې هوایي بمبارد ډېر قیمتي رانشي. ورپسې زمیني توپچي بمبارد کوي. دشمن په اصطلاح ګنګ سو ګول شي، نو تښتې نه غیر بله لاره نه لري. بیا پیاده قوتونه ورځي، که کوم یو ډېر سرسخته و هغه که ورسره مقابله وکړي. تاسو داسې ټکي ته اشاره کوئ چې هغه عملیاتو کې تعرضي آلات کې به پکارېږي. تاسف وړ موضوع دا ده چې زموږ د ځواکونو تلفات تر ډېره په دفاعي هغه کې په خپلو پوستو مورچو په خپلو مرکزونو کې بریدونه پې کېږي او دلته وژل کېږي. خبره دا ده د جنګ دا دفاع چې ده مدافع د جنګ ډېر جبري شکل دی. کله چې د تعرض ونشي کولی، پرمختګ ونشي کولی، مجبور چې خپل ځای وساتي. او تر څو چې ته خپل موضع کې اوسېږي، هلته لکه یو محاصره، لکه یو زنداني، لکه یو بندي په خپل موضع کې به ناست، ډپریشن کې به تشویش کې به چې کله را باندې حمله کېږي. نو په دې حساب په مدافع کې د مدافع د مستحکم ساتلو په خاطر باندې کشفي قواوي، استخباراتي قواوي، ضد تروریزم قواوي، دا تخنیکی آلات باید په کار واچول شي. دا دنیا ډېر پرمختللې ده. که چېرته دشمن وغواړي کوم پوستې باندې حمله وکړي، حتما کوم ځای کې تصمیم نیسي، کوم ځای کې جلسه نیسي، قرارګاه نیسي. دغه کشفي قوتونو نه باید استفاده وشي. په ضمن کې بله خبره د یادولو وړ بولم، په پخوانیو حکومتونو کې حتی چې سال ته جنګ نه و، فرضاً د ظاهر خان په وخت کې تاسو به په یاد یا به ماورېدلي 22 کلن خلک عسکرۍ ته وړل کېدل. هغه وخت کې نه جنګ و، نه ډزو، نه ډزو، نه ماربه و، نه کوم تعرض و، نه کوم مدافع وه. فقط خپل غلګي وړه کوو، کشلاقونو کې به یې خوړه، یو کوم ورځ تعلیم به یې کوو دې خوا خوا، یو بالقوه نیرو و پرته وه. دا سنجول شوي وه چې 22 کلن سړی د مسافرۍ توان هم لري، د جنګ هم لري، د خفګان هم لري، که ورځ ښه راځي بد راځي توان یې لري. اوس بدبختانه 18 کلن د 18 کلنې نه ټیټ عمر هلکان سوقېږي او یا د مور پلار نه اجازه اخلي یا بې اجازې، یا د مجبوریت اقتصادي مجبوریتونو نه هلته ځي. هغه چې پوستې ته ورشي، مخکې له دې نه چې جنګ وشي د ډاره مړي، چې پوسته کې تږی شي، ماخوستن ورته ویل لاشه اوبه راوړه، 2 نفره به هغې سره نور پیرهداران ځي چې دا اوبه راوړلی شي. نو په دې حساب وضعیت همدغومره خرابه دی. دې ته باید توجه وشي. یو موضوع چې دغه تلفاتو ته ورسره تړاو ورکول کېږي، د
اردو او ټولو امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد دی ویل کېږي چې د سرتیرو د تیلو وسلو دې نه نیولې تر هغه چې شهید شي یا کورنیو ته یې چې څه په پام کې نیول شوي تر هغې پورې حتی دوی باندې دا ده چې د سرتیري د تابوت او د کفن نه یې وهي. نو دغه د تلفاتو د ډېرېدو څومره عامل دی؟ بدبختانه لکه څنګه چې تاسو ویلې زمونږ په امنیتي او دفاعي قوتونو کې فساد په ډېره جګه سطح کې وجود لري. حتی د ژوندیو نه څه چې د شهیدانو د حقوقو نه هم استفاده کیږي. د شهیدانو حقوق یا حتی هغه تکفینو تجهیز یا اکرامیه چې ورته وایي هغه هم په وخت نه رسیږي. په دې مورد کې څو ځلې موږ وزارت دفاع سره لانجې وکړې، تش تابوت د درکې وایي لاړ شه بیا وثیقه جوړه کړه راشه اکرامیه دې واخله. وسړی دا چې اوس ویسې دا خو خښول غواړي، دا خو عنعنات لري، رسم رواج لري، یو کم یا ډېر خیرات ورپسې کېږي. په ډېر لانجو باندې نه پوهېږم اوس لکه چې 50,000 دی یا 50,000 پخوا 50,000 ورکولو 50,000 ورکوي. نو دغسې مشکلات شته. حتی ډېر شرماوره ده، د سیګار یو راپور ما واورېد، شاید تاسو به م اورېدلی چې زموږ په قرارګاو کې په وزارتخانو کې حتی د شهیدانو د فامیلونو نه د سوی استفادې توقع کېږي. دا ډېر شرماوره ده او خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. که خپل ځان د هغه شهید په موقف کې دا ځان مطالعه کړي، هېڅکله به دې بدو ته بیا لمنو نه وایي. بدبختانه دغه ټول عوامل سره یوځای کېږي، د پرسونل په مورال باندې بد تاثیر کوي. لکه څنګه چې به مخکې ویلې وایي به تنګ آید به جنګ آید. هغه چې داسې بد خبرې واوري، بد کردار وګوري، بیا ځان نه تېرېږي چې ته یا خپل قمندان وژني یا طالب ته تسلیمیږي یا خپل ملګري وژني، بد عمل ته بیا سر وایي. یو موضوع که راشو اوس د دغه تلفاتو د مخنیوي په لارو چارو باندې وغږېږو چې څنګه کیدی شي د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي. امریکایي چارواکو د امریکا دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي دي هغه که څه هم د افغان ځواکونو مېړانه یې ستایلې ده چې ښه دفاع کوي، اما دا یې تر څنګ ویلي چې دغو ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ دي او دوی ویلي چې موږ به د دغه تلفاتو د کمېدو دپاره امریکایي ځواکونه خپل تاکتیکونه بدلوي او جزیات یې هم نه دي ورکړي چې څه غواړي دوی وکړي. څه کولی شي امریکایي دوستان د افغانانو چې دغه تلفاتو په کمښت کې مرسته وکړي؟ امریکایي ځواکونه هر څه کولی شي، ولې هیڅ نه کوي. هغوی په دې خاطر نه دي راغلي چې دا زموږ وطن جوړ کړي یا زموږ وسوال پوځ په پښو ودروي. دا خو زموږ د دولت رهبري هم مني چې هغوی خپلو موخو ته راغلي دي، هغوی خپلې موخې تعقیبوي، د خپلو موخو په تعقیبولو کې کامیاب دي. او که موږ سره بیا امنیتي قرارداد لري، هغه قرارداد د ماده په ماده تطبیق کړي. دا لکه څنګه چې مخکې ما ویلي دوی هسې په ځان نوم ایښی دی حمایت قاطع، هیڅ نه به ملاتړ نه کوي. کنډک اسیري لوا په معاشره کې، قطار اکمالاتی په معاشره کې، ولایتونه په کمین کې د پرسونل د دشمن په کمین کې ولیږي، دوی حمایت ته نه رسیږي. مګر کله چې دوی د خوښې وړ ځواکونه لکه داعش مایش دا نور چې ته ایثار شي، دا بېشماره هلیکوپټرې ورځي وایي نو بیا په بګرام کې کته کوي. دفاع وزیر د همدغه انتقاد په ځواب کې چې تاسو وکړه، هغوی وایي چې امریکایي ځواکونو که نه وایي موږ ته به دا جنګ د دې نه یا سخت وایي، اوس یې موږ ته وایي 21 بلاک هاک چورلکې راکړي دي او په 12 د لیزري بمونو باندې سمبال پیسي الوتکې دي دا یې راکړي دي او د ځواکونو معاش او تنخوا دا خو یې پرېږدئ. وزیر صاحب دفاع خو به هر څه وایي. موږ پخوا د 9,500 په شاوخوا کې تیارې درلودل، بمبار، هلیکوپټر، ترانسپورتي، غیر ترانسپورتي، د وزارت دفاع په چوکاټ کې د ملکي تیارې درته نه ښیم. 4,500 چاینا ټانکونه هم درلودل
دا د چا په امر د منځه لاړل. افزار نور خلق شول، خو د همدغه زموږ دغه د اوسني دوستان چې د جامع جهاني په تر نامه لاندې دلته راغلي دي، چېرته کباړ شول، چېرته خرڅ شول. اوسپنه خو څه بوره نه ده چې د پاسه پې ګرم اوبه واچوه او هغه اوبه شي. دا زراعت خانو ته یوړل شول، دا په ارو باندې اره شول، کباړ شول، پاکستان ته یوړل شول، نور مراجعو ته یوړل شول، د خاورو لاندې شول. نو دا د پردیو نه د کومک او همکاري توقع کول، دا خصوصا په تېره بیا د امریکا غوندې یو پارتنر ته چې زه فکر نه کوم موږ سره په خپل تعهد دومره ولاړي. موږ باید خپلو ملي او دفاعي قوتونو ته په خپلو امکاناتو په هر قیمت چې کېږي، خو زیرې کې د نه ګرځو که نه، فرانسوي بوټان د نه اغوندو که نه، دا خپل وطني بوټان د استعمال کو. خپل اوس رئیس صاحب جمهور حکم هم کړی دی چې په نوي کال کې به ټول یونیفورم د اردو د خپل ملي داخلي تولیداتونه د بوټ په شمول حتی د فورم نشان په شمول باندې موږ خپل داخلي امکاناتونه استفاده وکړو. او د پردي کټ وای تر نیمو شپو وي، هر کله امریکا لاړه بیا به د مشکل سره مواجه شو. همدا اوس داسې باید فکر کړو چې امریکا نشته. دا دومره وخت دا 15,000 کاله امریکا دا وطن ساتلی، په خپل ځان باید فکر وکړو. او د پردوی په تمه کینونو په دې وطن کې دومره پوټینسیل شته، دومره ایمان، همت او غیرت شته. سره له دې چې دا یو استخباراتي جنگ دی، دا یو نیابتي جنگ دی، دا د طالب او د ملا جنگ نه دی. ولې استعمالیږي دغه نومونه؟ که موږ واقعا خپل مسؤلیتونو ته متوجه شو، خپل هغه تاریخي مسؤلیت ته متوجه شو، موږ د دې اهلیت او وړتیا لرو چې دا جنگ مهار کو او د تلفاتو سطح بیخي راکمه کو. بالاخره امریکایي ځواکونو دغه تلفاتو د کمیدو دپاره د دوی هغه تګلاره چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره لري په هغې کې ویلي دي. نوي وړاندیزونه د دوی وروستیو کې همدا و چې د اردو او پولیسو هغه پوستې چې له ښارونو ولسوالیو نه بهر دي او د جنگ وخت کې ورته اکمال نشو کوی، دا به مرکزونو ته راوړاندې کړو. اما په دغه وړاندیز باندې خپل انتقاد دی. ډېر بیا وایي چې د دغو پوستو له رانږدې کېدو سره به جنګونه د ښارونو منځته راشي. غزني یو مثال کېدی شي. داسې خبره ده ځواک صاحب وایي عذر بدتر از ګناه. دا طرحه دا ګناه چې کړې ده دین هم بدتره ده. دا خو نورم د دشمن د فعالیت ساحه پراخیږي، زمونږ ساحه محدودیږي. څومره چې موږ شاته راځو مخکې راځي، څومره چې موږ شاته راځو هغوی هغومره مخکې راځي. موږ چې جهاني ملاتړ لرو، یو منظم دولت یاسو، موږ به ځایونه خوشي کوو، هغوی به مخکې راځي. ولې په دې فکر نه کوو چې راځي هغوی په شا وتمبوو؟ نو دا بیا هم درته وایم دا یو توطیه ښکاري، دا یو دسیسه ښکاري. زموږ مشران زه فکر کوم حتما به پې پوهېږي. ولې هماغه خبره بیا تکراروم لکه چې مخکې ځل مې تاسو سره په مصاحبه کې ویلي وو چې کسې نان میته فرمان میته. تاسو اوس پردي ډوډۍ خورو، پردي حکمونه به منو. دا چې څه را باندې راځي وایي چې تیږه اخلي ځان پې ولې ملامت څوک دی. دا حالات د دغو حالاتو د راتلو د خاطره ډېرو به هلې ځلې کړي، ډېر به مخالفت کړي. ولې اصل خبره دا ده چې د دغه وضعیت ادامه زمونږ په خیر نه دی، زمونږ په ګټه نه دی. زمونږ تنکي ځوانان، ځوان نسل ټول تباه او برباد. ډاکټر وال صاحب که د بعض جنبندي کو وروستیو ته لاړ شو، امریکایانو خو یو همدا موضوع وه چې ویل چې پوستې او هغه مرکزونه چې اکمال کېدی نشي یا لر دي دا راوړاندې کوو. بل هم د دوی هوایي بریدونه دي چې دغه تغییرات نه وي راغلي. دغه بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې او لیدل شوي چې ډېر ځایونو کې دوی زموږ او ستاسو ځواکونه هم بمبار کړي دي. دا هم مؤثره لار نه ده تمامه شوې. د پوځي تلفاتو د کچې ټیټولو دپاره باید څه وشي؟ ځواک صاحب خبره دا ده
چې هوایي بمبار لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل هغه په تعرضونو کې استعمالیږي یا په هغه صورت کې استعمالیږي چې دشمن ډیر قوي او دولتي قوا یا جانب مقابل قوا ونشي کولی د هغې سره مخامخ جنګ وکړي د هوایي بمبار نه استفاده کیږي. دلته ټول طالبان زه فکر نه کوم دومره په ډېر لوړ کمیت سره یي چې زموږ دا 3.5 لکه فوج د هغې په مقابل کې دفاع ونشي کولی. کاشکې د دوی بمباردونه مؤثر وي. چېرته چې واده یې هلته بمبارد کړي، چېرته چې جنازه یې مړی هلته بمبارد کړي، چېرته چې مدرسه یې هلته بمبارد کړي، چېرته چې مسجد یې هلته بمبارد کړي. نور هم اساسیتونه راپاروي. څنګه کوم یو یو چې د ایران نه را روانو بلوچستان کې چې ویې ویشتو د طالبانو هغه مخکنی مشر هغه په روان ملا منصور په روان کرولا موټر کې چې 100 میلو کې رواني هغه ایشته شي یو دا طالب چې دلته لویه خیمه یې ودرولې ده بیا په کوم دشته کې پروت دی دا نشي وهلی. دا بمباردونه خپله قابل د سوال دي. دا باید تر سوال لاندې ونیول شي. دا باید جدي مراقبت وشي، جدي کنټرول وشي. بله خبره دا ده چې وای همدا غر همدا کربوړی دا یو وطني غوندې یو ضرب المثل غوندې دی. دا زموږ مخالفین هم د دغه وطن خلک دي او موږ هم د دغه وطن خلک یې شو. دا زموږ په وسلوالو قواو کې څه ځوانان چې دي دا هم د دغه وطن خلک دي. دوی خپل منځ کې سره پوهېږي دست و پنجه په اصطلاح نرم کولی شي. دوی د فقط نور رضالتونه نه کوي، نور توطیې نه جوړوي او په صداقت سره د موږ سره کومک وکړي د اکمالات په برخه کې، د لوجستیک په برخه کې، د تعلیم و تربیې په برخه کې. تعلیم تربیې ته هم ضرورت نه لرو، موږ خپله ډېر قدرونه لرو. لکه څنګه چې دوی وایي موږ حمایه کوم، دوی د موږ حمایه کې صرف لوجستیکي او مهمات د موږ ته ورسوي، موږ سره خپل منځ کې جوړېږي. مننه ډېره زیاته ډګروال صاحب چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. د تاسو نه مننه. قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ.